السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د اسلامي کوزیب د یوټیوب چینل مینوالو د الله رب العالمین نه دعا ده چې روغ جوړ به یې د زندګۍ نه به خوندون اخلي. الله تعالی مو تل آباد او خوشحاله ساته. الله تعالی مو د ژوند هر قسم مقصد، هر قسم ارمان او ضرورت د خپل غیبي خزانو نه پوره کړه. الله تعالی د مخلوق د محتاجۍ نه وساته. محترم مسلمانانو دوستانو، نن در سره د کن فیکون وظیفه شیر کوم. دا داسې وظیفه ده چې دې ته کن فیکون وظیفه ویل کېږي. دا په لږ وخت کې ستاسو هر یو مشکل ورسره پوره کېږي. ستاسو هر حاجت به په دې وظیفې سره پوره کېږي. کن فیکون معنی دا ده د هغه ځای نه به فاسدلی نه یې چې الله تعالی به ستا حاجت او ستا مقصد چې څه وي هغه به الله تعالی په دې سره هغه پوره کړي. ستا چې څومره ضرورت دي، ستا څومره حوایج دي، هغه به الله تعالی پوره کړي او ستا دعا به په هغه ځای باندې قبلیږي. دا یو داسې وظیفه ده چې ماسخوتن نه بعد کېږي. یعنې دا وظیفه چې کومه تاسو ته زه ښیمه د دې ټیم د ماسخوتن د مونځ نه پس دی. که یو انسان دا وظیفه تر د تهجد په ټایم کې وکړه نو ډیره غوره ده. نور علی نور ډیره د فضیلت خبره ده، ډیره غوره والی او فضیلت پکې دی. که یو انسان نشي کولی ماسخوتن نه پس چې مونځ وکړي او خلک ویده شي، د هغې نه پس ته پاڅېدې د خپل رب سره، هغه رب چې دی پیدا کړی ستا د رزق وعده یې کړې ده، هغه رب چې زمونږ حاجت روا دی، هغه رب چې زمونږ پالونکی دی، هغه رب چې موږ له رزق راکوونکی دی، د هغه سره راز او نیاز شروع کړي نو ډېره مزه ده په دې کې چې ته خپل رب ته لاسونه وغواړې او خپل رب ته سر په سجود شي او د خپل رب نه وغواړې، د مخلوق نه نو د رب نه. علما فرمایي چې زمونږ بدقسمتي همدغه ده چې موږ باندې مشکل راشي، حاجت راشي، نو موږ زر مخلوق ته لاس په در شو. الله تعالی په دې خفه کېږي نه. الله تعالی ته خپل حاجت ووایه، الله تعالی ته خپل د زړه خفګان وړاندې که، الله تعالی ته خپل حاجت او مقصد وړاندې که. الله تعالی دومره غفور رحیم دی چې ستا هر یو کار هغه به الله تعالی پوره کړي. نو محترمو دوستانو، دا وظیفه به ته کم ټایم کې کې د ماسخوتن مونځ چې کله وکړې د هغې نه پس خلک ویده شي، ته به په ځان له ځای کې کښېنې او دس به تازه کړې او لومبی به 11 فیرې چې کوم دی درود ابراهیمي به ولولې. د هغې نه پس به علما فرمایي چې 2 رکعته نفل به د صلات حاجت وکړي. 100 رکعته 2 رکعته نفل به د صلات حاجت په نیت سره هغه وکړي. نو علما طریقه ښایي، اکابرین امت دا طریقه بیان کړې ده په کتابونو کې چې ته کله 2 رکعته نفل نیت وتړې نو په لومبي رکعت کې بعد الحمد شریف نفس 10 فیرې 10 وارې 10 مرتبه سورت اخلاص قل هو الله احد دا به 10 وارې په دې لومبي رکعت کې وي. بیا چې کله محترم مسلمانانو دویم رکعت تفاصیلې په دویم رکعت کې به د سورت الفاتحه شریف نفس 9 مرتبه یعنی 9 وارې سورت اخلاص وي. د هغې نه پس به بیا کښېنې او 11 فیرې به درود شریف وي. بیا به 1000 فیرې یا مسبب الاسباب دا ذکر به وکړي. 100 فیرې 1000 مرتبه تسبیح براولې، اکاونټر براولې او یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب دا ذکر به 1000 مرتبه وکړي. بیا به ورپسې چې کله پوره شو بیا به درود شریف 11 مرتبه بیا ووایې. بیا ته دعا وکړه انشاءالله په یوه ورځ کې د ګرانټۍ سره په زړه په یقین سره او په اخلاص سره او په للهیت سره دا وظیفه وکړه او بالکل د زړه نه وکړه، د زړه نه وکړه چې کله د سحر راپسې ستا څه مقصد دپاره دې کړې ده الله تعالی به پوره کړي. محترم رب زمونږ رب ډېر غفور رحیم ذات دی او ډېر زیات بې نیازه بادشاه دی. نو د خپل رب نه غوښتنه کوئ. رب وایي
ادعوني استجب لكم ته مانو غواړه زه قبلو ما زه په خوشاله کما ستارب اغه ذات دی دا ډیر غفور رحیم ذات دی او پتا باندې هډیر مین دی مؤمن مسلمان باندې مین دی بیا چې ته مؤمن هم شوی د نبی علیہ السلام امتیم شي نو بیا ډیر بسته حاجتونه پوره کی الله تعالی تل خوشاله او آباد ساته